نو پښتونخوا سره ضلع کوم سنو اف ام 96 نه زیم شاهد حسین قدرمن اوریدونکو د پړچینار ته کنویر ورسېدل خیر سره د سخت سکیورټي تنظیمات ورته شوي او تقریبا یو شپته گاډي واړه غټ او د کی سبزی هم او دین علاوه چرګي او دین علاوه غوړي او وړه مختلف د ضرورت چیزونه چې کوم هغه ورسېدل تاسو شاته ګوري او د سبزی منډه دی او د کی په زورګونو خلک راغلي دي دلته د سبزی اغستلو لپاره او امید پیدا شوې ده دلته چې دا تقریبا 2.5 میاشتو نه ورسته دوی ته د فریش تازه سبزی یو امید پیدا شوې ده چې دلته خلک په زورګونو تعداد کې راغلي دي. دین علاوه په شهر ته کوم ګاډي روان دي په لار کې دي مختلف کوم غټ ګاډي دي هغه روان دي شهر ته او الته هم په زورګونو خلک راغلي دي. هغه خلک څنګه په کورونو کې د اشیاء خورنوز د خوراک کوم چیزونه دي هغه بالکل ختم شوي وو او تاسو شاته ګوري وړه زړه او د زیات عمر بزرګ خلک ماشومان هم دلته راغلي دي. هغه دی امید سره راغلي دي چې دلته کورونو ته هغه خلیل واپس نشي لاړ لکه دینه مخکې به دلته پړچینار شهر ته کوم پیدل خلک راتلو او د پېټرول مصنوعاتو نشټوالي وجنه کوم پبلک ترانسپورت هغه بند شوی وو خلک په پیدل مجبور شوي او هغه به خلیل استلو دلته به سبزی منډه کې د سبزی او د فروټ نشټواله و دین علاوه په شهر کې مختلف اشیاء خورنوس نشټواله و بل خبره مونږ دا وکړو یو طرف ته په لوور کوروم کې اپریشن شروع دی نو دلته د سکیورټي د اف سی او د ځلي انتظامی او د اف سی سکیورټي فورسز سخت انتظامات سره د خیر سره کومه کنوي و هغه پړچینار ته ورسېدل او نور ګاډي کوم دي غټ ګاډي کوم دي هغه په لار کې دي هغه کې هم مختلف کوم سيزونه دي د شیخ خورنوس هغه هم شامل دي. زره د هم وایي چې کوم دلته تاجران دي یا کوم تاجر ورولې دي هغه د هم وایي چې هغه ګاډو کې د سبزی او دین علاوه غوړي او دین علاوه چینی او نور د ضرورت چیزونه او بل خبره دا وکړو چې تقریبا 3 میاشتې 15 ورځې وشوي پړچینار ښار ته دلته خلکو ته کوم میډیسن او پرایویټ میډیسن هغه نو راغله خو نن د کنوي کې موږ ولې د پرایویټ کومې کمپنیانې هغه میډیسن دلته راغلل پړچینار ته ورسېدل د خلکو یو امید پیدا شوې ده ان شاء الله هغه هم مزید دغه حکومت نه او د سکیورټي فورسز نه دغه مطالبه کوي چې دلته حفاظت سره کوم ټل پړچینار مین شهر ده هغه د محفوظ جوړ کړی شي او دلته خلکو ته هغه د ضرورت چیزونه او ورکړی شي چې هغه دلته خپل ژوند کوم متاثر ژوند هغه خطر ته روان شي.